د لویو بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ژوندون تلویزیون قدرمنو معزز لیدونکو په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. خوښ او خوشحال پر دې یم چې یو ځل بیا زه روح الله اسحاق ستاسو د روغتیا په خپرونه کې ستاسو کوربتوب په غاړه لرم. قدرمنو معزز لیدونکو، اول په بښنې سره که څه هم راباندې یا ازدحام د موټرو ډېر زیات په دې لاره کې و او د موږ د راتګ د وختي راتګ مخنیوی وکړه، نو دا چې تاسو منتظر پاتې شوئ، یو ځل بیا تاسو نه زه بښنه غواړم. راځو دې ته چې نن په دې برنامه کې به موږ په هغو ماشومانو باندې خبرې کوو کوم چې د مور له ولادت نه بعد یا د مور نه چې کله پیدا کېږي دوی ته یو قسم تکلیف د زړه په اساس باندې یا ولادي د زړه ناروغي چې په دوی کې نښې نښانې شینوالی پر مثال د زړه سوری ده او همدارنګه د ته ورته کوم مشکلات چې په ماشومانو کې پیدا کېږي او دا ماشومان چې کله پیدا کېږي موږ او تاسې د دې دغه نښې نښانې چې وګورو نو څه باید ورسره وکړو، په کومو مراکزو باندې وګرځو او د دې لپاره په افغانستان څه دي او څه به وسي، آیا د دې ناروغۍ تداوي وقایه او درملنه کېږي که نه کېږي. په دې ټولو موضوعاتو باندې به خبرې کوو او د دې موضوع د لا ښه څېړلو لپاره مو بلنه ورکړې ده قدرمن او معزز ډاکټر صاحب عجب ګل مومند صاحب ته، چې عجب ګل مومند صاحب د جراحي ناروغیو ترینر متخصص ده، په داخل او خارج کې هم په جراحي کې او هم په نورو موضوعاتو د قلبي کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. نو له هر څه نه مخکې ورته ستړي مه شئ، وارکلی وایي ډاکټر صاحب په خیر راغلئ، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. زه هم خپل وار سره درنو لیدونکو ته خپله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې زموږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شي او هغه معلومات چې زموږ لخوا دوی ته ورکول کېږي ورسره شریک شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې واقعا لاره بنده وه او د برنامې وخت هم تېر شوی ده، خو د دې په خاطر باندې چې په همدې ناروغۍ باندې راسن خبرې وکړو، هغه ناروغان یا هغه ماشومان چې په دې ناروغۍ باندې اخته دي هغوی کومې نښې نښانې لري او څنګه موږ کولی شو چې هغه باندې پوه شو چې هغه دا د زړه سوری یا قلبي ناروغي د زړه د ولادت نه بعد لري. مننه. داسې باید ووایو چې زړه په بدن کې یو ډېر مهم او اساسي غړی دی، ځکه چې دا په بدن کې یوازې یو دی او کله چې دا په ناروغیو اخته کېږي د بدن ټول غړي په دې باندې متاثر کېږي. د رابه شو دا چې په زړه په بېلابېلو عمرونو کې ځانګړې ناروغتیاوې لري، لکه په ډېر عمر کې یو لړ ناروغۍ دي چې د سامونو یا والوونو دي یا مثلا د رګونو د تنګوالي پورې مربوط دي. همدارنګه کله چې ماشوم وړوکی د موره پیدا کېږي د مور د نس په وخت کې چې دی ماشوم انکشاف کوي یا وده کوي، په هغه مهال کې هم دوی ته د دوی د زړه بعضې ناروغۍ دي چې دوی سره همداسې وده کوي پاتې کېږي او هغه یعنې نیمګړې دنیا ته راځي. نو په دې لحاظ ګڼ شمېر ناروغۍ دي چې لست یې ډېر اوږد دی، خو زموږ او ستاسو په وطن کې هغه د زړه د سوري د ناروغیو په نامه د درنو لیدونکو ته باید دومره ووایو چې یو لړ ناروغۍ دي چې زړه کې غیر نورمال سوري منځته راوړي او ځینې ناروغۍ داسې دي چې د رګونو پورې چې هغه زړه پورې رګونه تړلي دي د هغه هم په غیر نورمال ډول باندې مثلا په نورو ځایونو کې هغه تخلیق کېږي. نو دا ناروغۍ هم په دې عنوان لاندې دغه کېږي مطالعه کېږي چې هر یوې جدا جدا ډولونه لري. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته خدای پاک اجر درکړي. زه هم له قدرمنو معزز لیدونکو څخه غوښتنه کوم چې که په دغه ناروغۍ باندې یا دې ته ورته نښې نښانې مو په کوم ماشوم کې وي نو له موږ سره تماس ونیسئ، ځکه د ډاکټر صاحب پیدا کېدل موږ ته بیا مشکله کار ده او نن په همدې خاطر باندې خبرې کوو چې متخصص په همدې باندې خبرې کوي چې انشاءالله هغه ناروغۍ چې د زړه تکلیف سبب کېږي او یا هغه ماشومان چې له پیدایښت نه د زړه په مشکل باندې اخته وي نو څنګه موږ داسې کولی شو چې صحي مراکزو ته یا صحي مرکزونو ته د مراجعې لپاره وړو او هغو باندې پوه شو. ډاکټر صاحب په مننې سره دا چې قلبي ناروغي خو په غټانو کې هم شته او په ماشومانو کې به هم
د ولادت سره خواږه پیدا کېږي او هغه چې د زړه سوری هغه کېږي د موږ ورته په ولادي شکل باندې چې کوم ماشوم پیدا کېږي او د هغې زړه سوری ولري. خو د دې ناروغۍ مخنیوی مخکې له ولادت نه کېدونکی ده. مننه. یو لړ ډېر فکتورونه دي یا لاملونه دي چې په دې کې رول لري. دا ښایي چې غذایي منشأ ولري، یعنې د خوراک پورې مربوط دي، د ویټامینونو د فقدان پورې مربوط دي. همداسې کېدای شي چې ځینې وړانګې دي چې د هغې پورې مربوط شي. بعضې شیان دي چې زموږ په وطن کې د نورو ملکو کې هم کېدای شي چې په عنعنوي ډول ځینې شیان ډېر خوړل کېږي یا لږ خوړل کېږي یا ورته پرهیز توصیه کېږي، بې ځایه پرهیزونه د فامیلونو د سپین ږیرو لخوا یا سپین سرو لخوا. کېدای شي دا ټول لاملونه په ګڼ ډول سره ځینې ناروغۍ منځته راوړي چې هغه په ماشومانو کې د زړه د ولادي نیمګړتیاو په نامه هم یادېږي، چې دغه ناروغۍ کېدای شي چې په ځینو حالتونو کې چې میندې خپله تغذیه او مثلا میکروبي ناروغۍ خپلې په دوران د حاملګۍ کې خصوصا په اولو دریو میاشتو کې په کاره توګه تداوي وکړي او یا هم روغتون ته لاړ شي، مشورې واخلي، معاینات یې تکمیل شي، نو کېدای شي د ځینو پرمختګونو نه مخنیوی وشي. خو یو لړ دغه سوریو په نامه یادېږي، نو دا په ماشومتوب کله چې جنین یا دغه نوی بدن غټوالی مومي نو یا انکشاف کوي، دغه وخت کې دا سوري په عادي ډول په هغه کې موجود دي. نو کله چې ماشوم تکمیلیږي دا بیا تړل کېږي. نو ځینې وخت داسې کېږي چې بدن د دې توان نه لري، د مور بدن یا هغه کمبودونه لري یا هم دغه مخکې لاملونه هم چې وویل د دې له کبله نشي کېدی چې دا وتړل شي او ماشوم نیمګړی دنیا ته راځي. یا هغه نښې او نښانې لري چې هغه هم په لومړیو ورځو کې هم تشخیص کېدی شي او کله ناکله داسې کېږي چې تر ډېره عمره هغه پټې پاتې او د ناروغۍ د تشخیص په لړ کې دا ناروغۍ کشف کېږي. په نښو نښانو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې به هم خبرې وکړو چې د کومې میاشتې نه دې خوا ته دغه ماشومانو ته په دغه تکلیف باندې د نښو نښانو اعراض والی معلومېږي. بعضې اړیکې به هم ورسره ډاکټر صاحب. بلې سلام علیکم، ستړي مه شئ. بلې مهرباني، تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ سلامت اوسئ. څوک خبرې کوي او له کوم څخه مو زنګ والی ده؟ نجران نه د کاپیسا ولایت. نوم مبارک هم راته ووایاستئ او د خپل مهرباني وکړئ خپل مشکل مو ډاکټر صاحب سره شریک کړئ چې ډاکټر صاحب ورسره ورباندې مشوره وکړي. مهرباني. بلې نو ډاکټر صاحب د کومې میاشتې نه دې خوا ته دغه ماشومان په دې باندې معلومیږي چې دا په دې ناروغۍ باندې اخته دي؟ درنو لیدونکو ته باید دومره ووایو چې ځینې ناروغۍ دي چې هغه د شینوالي په نامه باندې یادېږي چې هغې ته سیانوتیک ډیزیز ورته وایي. سیانوتیک ډیزیز یا د شینوالي ناروغۍ ګڼ شمېر ناروغۍ دي چې دا د سږو پورې مربوطېږي او مربوط کېدای شي د زړه پورې. کله چې سوري د زړه سوري غټي او یا ګڼ شمېرې لکه په د زړه جوفونه 4 جوفه لري چې موږ ورته دهلیز یا اوزین او بطینونه یا بطنونه ورته وایي. دې کې کېدای شي دوی ترمنځ سوري ګڼ شمېر موجود دي او همدارنګه رګونه هم ورسره مشکلات ولري. نو په دې حساب ځینې وخت داسې کېدای شي چې دا ګڼ شمېر ناروغۍ یو ځای او په ناروغانو کې په هغه لومړي سر کې هم خپل نښې نښانې څرګندې کړي چې دا ماشومان
نوکانې توره وړي، د ګوتو څوکې توره وړي، پوزه، خوله او د مخ شینوالی ورته پیدا کېږي. نو دغه ناروغان مثلا صحیح تنفس نشي کولی. که ماشوم د څو ورځو هم وي، هغه ضرورت دی چې باید زر مرکز ته راوستل شي او دغه یې کوو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه نیمه اړیکه به هم اخلو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ تاسو ښه یاستئ؟ او مهرباني ژوندون تلویزیون ته تاسو له کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده او نو زه یو مشکل لرم. زما یو ځانته او د تلویزیون باندې ګورم او زما یو مشکل دی. زما یو زوی پیدا شوی او د هغې پرې پاس کم کالي نه و، سوریه و او دا ډاکټرانو ما دا یې 3 میاشتې شو، 3 میاشتې نه په دا باد مړ کېږي. بیا د ما چل 3 میاشتې برابرې شوې، خو د 3 میاشتې په اول تاریخ باندې دا مړ شو. ځان یې لاس کړو. دغه باره کې یو معلومات ډاکټر صاحب نه غواړم. د ده اول نه چې دی پیدا شوی و تکلیف یې څه رقم و؟ اول نه چې دا تکلیف یې کم نه ده، پاس کالي سوریه و. دې سره ژبه هم له ژبه هم معلومېدله چې چاک یا سوری ورکي و؟ دا ژبه خوله هم چې په وازه کړه که نه، دا پاس. نو دا خو هم ډېره جالبه موضوع ده او باید په دې باندې هم یو ورځ خبرې وکړو. دا اړیکه به واخلو. بله، سلام علیکم، ستړي مه شئ. سلام علیکم، ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب دا لپچاک او کامچاک چې ورته وایي که نه، دا مهمه موضوع ده. بله، سلام علیکم، ستړي مه شئ. بله، سلام علیکم. وعلیکم، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ؟ له کوم ځای څخه مو اړیکه ده؟ مهرباني، سلامت اوسئ. تاسو ښه یاستئ؟ ډاکټر صاحب محترم، دا هغه چې ده مهرباني دا ډاکټر صاحب کېنولی ده، یو غټ سړی د ساه د تنفس نشي اخیستلی، د وینې غوړ واټ میکروب واټ معاینات یې کړي، صحیح ده، خو تنفس نشي اخیستلی. داسې یو رقم ته هغه پرې راځي، دا یې شولی ده لکه ساه بندېږي یا ورسره خوا کې ساه بندېږي، اوس تنفس نشي اخیستلی او نور هم څه معاینات یې کړي دي، واټ هغه کېږي چې هغه پرې راځي. بیا هم لاړ معاینات یې ټول وکړو، هغه یې صحیح وخاصه، معاینات صحیح وخاصه. دا ساه دایمي بندېږي که کله کله بندېږي؟ او ډاکټر صاحب مهرباني، ساه هر وخت بند وي که کله کله داسې ژمي کې یا ګردو خاورو کې داسې دا کوتنفسي یا د ساه د بندوالي تکلیف یې څه ده؟ دا دایمي ورته پیدا کېږي که کله کله وي؟ بله، نو دا اړیکه به هم واخلو ډاکټر صاحب. بیا به السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ مهرباني، شکر، سلامت. تاسو ښه یاستئ؟ ورکه څوک یاستئ؟ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ ښه، مهرباني وروره خپله پوښتنه د ډاکټر صاحب سره شریکه کړه. ښه دی، خو مسافر وو حتما دا اړیکه به واخلو ډاکټر صاحب. بله، سلام علیکم، ستړي مه شئ. جوړ یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ تاسو ښه یاستئ؟ څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د قلبي ناروغانو په حساب باندې په افغانستان کې تر اوسه پورې څه شوي دي او کومو مراکزو ته که داسې څوک په دې مرض باندې اخته وي نو کومو مراکزو ته مراجعه وکړي؟ هغه ناروغان چې په د سکرینینګ یا د غوړچاڼ په حالت کې کلینیکونو ته ځي، اول ته تشخیص کېږي یا پیژندل کېږي چې هغوی کنجنیټل هارټ ډیزیز یا د زړه فلادي ناروغۍ لري. نو دا کېدای شي چې اوس مهال یو څو مرکزه دي چې ځینې ناروغۍ د دې عملیاتي هغوی بستر کوي او تداوی لاندې نیسي. همدارنګه د ماشوم روغتیا د اندرا ګاندي ماشوم روغتیا روغتون او انسټیټیوټ په پلان کې لري چې په راتلونکي 2 کالو کې دغسې ناروغانو ته یو مرکز یا یو ډپارټمنټ آماده کړي او هغه د برابرولو نه وروسته
کېدای شي چې یو ناروغۍ چې زیاتې دي ځکه چې موږ هم ګڼ شمېر ناروغان ګورو چې زموږ په شفاخانه کې یا روغتون کې قلبي وارد کې یا د ماشومانو نوي زېږېدلو ماشومانو وارد کې بستر پاتې کېږي. نو د دې درملنه په وخت سره وکړو او یو تعداد هغه کسان چې د دې وس نه لري چې هغوی خارج ته لاړ شي یا هر لامل چې دی نو دوی ته به خدمتونه ارائه شي. اوس مهال په ځینو روغتونونو کې د سره صلیب لخوا چې هغوی تمویلیږي او هغوی ته په خارج او په داخل کې زمینه برابروي دا ناروغان تداوي کېږي چې اوس مهال هم د ورځ کې شاید چې په افغانستان کې په کابل کې هم 2 یا 3 عملیات د دې ترسره شي. چون دا ناروغان ډېر زیات دي د پخوا نه هم پاتې دي او نوي هم تولدېږي. نو دا ناروغانو دپاره یو داسې مرکز چې جدا په همدې ځانګړې برخه کې کار وکوي ضرورت دی او تر څو دولتي چې دولت یې وکړی شي هغه په پښو ودروي نو دوی ته ضرورت دی چې داسې یو روغتون کې دا فعالیتونه ترسره شي تر څو دغه ناروغان د دې کړاو نه وژغورل شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب که د دې ماشومانو تداوي ونیسي او په خپل وخت سره صحي مرکز ته وینول شي نو د دوی په دې عادي ژوند باندې به څه نقصانات یا څه تاثیرات ولري؟ طبیعي خبره ده چې کله چې یوه ناروغي پیدا کېږي او په سر کې د هغې تداوي ونه شي یا درملنه یې ونه شي هغه ناروغي په مخ ځي. لکه دلته داسې ناروغۍ شته دي چې هغه په سږو باندې هم فشار راوړي. په سږو کې رګونو کې او په هوایي کڅوړو کې د غازاتو د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله صورت نیسي. کله چې هلته فشار لوړ شي او هغه رګونه او هغه کیسې یا کڅوړې ناروغه شي نو دغه تبادله خرابېږي. نو د همدې کبله دا ناروغان چې څومره عمر پرې تېرېږي دوی ته ضرر رسوي او کېدای شي چې په هغه ټاکلي وخت کې ځینې ناروغۍ دي چې باید په مثلا کېدای شي په اوله 2 اونیو کې عملیات شي. ځینې کېدای شي ورته انتظار وایستل شي حتی تر ځوانۍ پورې کېدای شي هغه کوم ناروغي منځته یعنې کوم داسې حالت منځته رانه چې د هغه بدن خرابه کاندي بیا وروسته په ځوانۍ کې هم عملیات شي. نو دا بېلابېل ټایپونه یا ډولونه لري. نو هغه د هغې تشخیص په معمولا په مثلا د زړه ګراف دی د رنګه تلویزیوني معاینات په نامه دلته یادېږي لکه ایکوکارډیوګرافي په نامه باندې کېږي او همدارنګه ام آر آی کولی شي چې د دې ځینو ناروغیو په هکله معلومات ورکړي. همدارنګه که چېرته زړه غټ شوی او کتلې چېرته یې پکې سی ټي سکان هم کولی شي معلومات ورکړي. د زړه د رګونو ناروغۍ د انجیوګرافي په واسطه باندې کېدای شي چې په ښه توګه تشخیص شي او د درملنې لاندې ونیول شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د اړیکه به هم واخلو بیا به خپل خبرو باندې مخکې لاړ شو. السلام علیکم ستړي مه شئ. وعلیکم سلام عبدالقدوس صاحب څه کار دی؟ مهرباني خپل سوال مو هم شریک کړي ډاکټر صاحب سره پوښتنه مو وکړئ. دا یو نفسې د ماشوم غټېږي دا دوا څه څومره ماشوم ده؟ 10 کالو ماشوم ده. د لاسونو او پښې ډنګرې دي خالي خېټه غټه شوې ده. سمه خبره ده. انشاءالله په دې باندې به هم خبرې وکړو او په دې باندې به هم خبرې وکړو چې د چا خېټه ولې غټېږي او لاسونه پښې ولې ډنګرېږي. خو له یوې وقفې نه وروسته ډاکټر صاحب که اجازه وي یو وقفه اخلو. قدرمنو معزز لیدونکو لنډه شاندامه اخلو بېرته له دمې څخه موږ تاسو سره یو تاسو موږ سره پاتې شئ. یو ځل بیا مو هرکلی کوم قدرمنو معزز لیدونکو
د روغتیا خپرونه ده، تاسو د ژوندون تلویزیون له څپو څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. قدرمنو معزز لیدونکو، په دې خپرونه کې موږ نن په هغو ماشومانو باندې خبرې کولې چې د زړه سوری یا د زړه ناروغي ولري. ماشومان چې بعد له ولادت نه په دغه ناروغي باندې اخته دي، نو د همدې ناروغي لپاره مو محترم او قدرمن متخصص ته بلنه ورکړې وه چې متخصص په همدغه بخش کې اوس فعلا هم په هندوستان هیواد کې او بعضې نور هیوادونو کې دی سفرونه لري تر څو پورې د افغانستان لپاره یو داسې سنټر یا مرکز جوړ کړي چې د قلبي ناروغانو یا هغه څوک چې په قلب کې مشکلات لري، خاصتا ماشومان، د هغوی لپاره یو ښه مرکز او د صحي سنټر واوسېږي. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د دغې ناروغۍ په حساب باندې ارثیت په دې باندې تاثیر لري یا داسې کېږي چې یو شخص یو ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته وي، بل ماشوم کېدای شي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي؟ ګڼ شمېر ناروغۍ دي چې د ارثیت د پلوه په ځینو سندرومونو کې د زړه ناروغۍ موجود دي او دا په ارثي ډول د اجدادو نه یا د نیکانو را لېږدول کېږي لمسیانو ته یا بچو ته، چې ارثیت په ګڼ شمېر ناروغیو کې رول لري او په دې کې هم رول لري، ځکه چې کېدای شي چې د دوی نیکونه، د ماشومان نیکونه یا د هغوی ډېر پخواني خلک یا ولاړ خلک یې ځینې ناروغۍ لري چې درلودي چې د هغوی نه د ارث په ډول راوړي، ځکه چې ارثیت هم دلته رول لري او د سندرومونو په بڼه دا منځته راځي. همدارنګه کېدای شي په یوازې توګه هم دا منځته راشي چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې د دې لاملونه کېدای شي چې میکروبي، یعنې مور کله چې ماشوم په نس کې لري هغه مهال کې میکروبي حالت ولري او درملنه یې نه شوي. ځینې ویروسونه دي چې دا کېدای شي خطرناک وي. همدارنګه د غذایي او پروتینو او ویټامینونو کمښت، دا کېدای شي. هوا ککړتیا، ځکه چې په دې کې ذرات، بېلابېل ذرات دي چې هغه تنفس کېږي، جذبېږي، کېدای شي دا هم تاثیر خپل وکړي. وړانګې دي چې د راکټو، د بمو، د ټوپکو، د بېلابېلو منفجره موادو، د باروتو له کبله کېدای شي چې یو انسان متضرر کاندي او خاصتا میندې باید د دې حالت نه لرې وساتل شي او دوی سره چیرې خدای دې زموږ او ستاسو په وطن کې ارامي راولي چې زموږ او تاسو د دې لاملونه هغه چې مخنیوي کېږي د هغې مخنیوي وکړو او کوم چې نه کېږي د هغې بیا په درملنه کې کار وکړو. ډېره زیاته مننه، سلامت شئ. دا اړیکه به هم واخلو. بله، سلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم. مهرباني، تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ نوم مې عبدالرحمن سربي ولسوالۍ نه زنګ والی راکړی. مهرباني عبدالرحمن ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او خپله پوښتنه مو ورسره شریکه کړئ. هغه ډاکټر زه خپله ولا دغسې مشکل لرم، هغه سینې تکلیف لرم، داسې په عذاب دوا مې کړې ده، دا سینه مې درد هم کوي او په سر مې بوج راځي او داسې ستومانه کېږم. نو والله که عمر دې څومره ده؟ عمر دې څومره ده؟ څو کلو ته رسېدلی؟ 15 کلو به یم. او څه کار کوې؟ یاره مخکې خو مې زرنګ باندې کار کوو د کابل مارکېټ کې، اوس چې ده اوس دغه 2 میاشتې 3 کېږي داسې بېکاره یم، کور کې یم، مریض غونته وم. دغه تکلیف درته چې کله پیدا کېږي چې ګرد و خاورې او د هوا خرابه وي، په دې وخت کې پیدا کېږي که نه دایمي وي درته؟ یاره داسې ګرد او خاوره کې خو چې یوه وخت کې ورسره ټوخی مې اوس دا ټوخی مې ورسره کم شوی ده او اوس چې بېکاره شوی یم، لږ فرق یې کړی ده، کمزوری شوی ده، خو داسې چې لږ هغه ډېر کار مار خو نشم چې زه کار کوم هم ډېر ستومانه شم او چې دروند کار نشم کوی او دا سینه مې درد ورسره کوي، خو د هغه سره لږ فرق کړی ده 2-3 میاشتو کې. حتما د 2-3 میاشتې به په ولسوالۍ کې وخت تېروي، هلته هوا ښه وي که نه؟ دوا مې وکړله څو ځایه، کله وایي معدې تکلیف ده او کله وایي سینه کې د چرګ ده. نو والله که په سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واورېدله.
حتما به دې په خپل نظر واچي او د ګرد و خاورې باعث دې کېږي چې بعضې مشکلات تنفسي مونږ تاسو ته پیدا کړي. نو ډاکټر صاحب دا اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم، ستړي نشئ. السلام علیکم. وعلیکم ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني، تاسو د خدای ژوندي لري. مهرباني وکړئ دا خپله پوښتنه مو هم راسره شریکه کړئ او په ضمن کې نوم هم راته ووایئ. ښه، مهرباني، ډېر ښه. اواز مو راځي صاحب. ملا دې درد کوي؟ ښه، څه کار کوئ؟ څه مصروفیت لرئ؟ ورسره پښې دې هم درد کوي که تن همدا دې درد کوي؟ بلې دا موضوع ټول ډېر مهمه دي، هم د ملا درد، هم د کامچاک او لپچاک او یو چې هغه زنګ والی و د هغه لپاره چې یو ماشوم د هغه خېټه پړسي یا د سوی تغذیه تقریبا ورته نښې نښانې یې درلودلې، خو وخت ډېر کم ده. که د خپله موضوع باندې خبرې وکړو څنګه به وي؟ بله، السلام علیکم، ستړي نشئ. جوړ یاستئ؟ ښه یاستئ؟ بالکل. زما داسې یو ماشوم تقریبا په روز کال پیدا شوی، 3 میاشتې شو. 3 میاشتو نه بعد دا وفات شو. بلې دا پاس تاوین یې سکای دا سوریا و. د مور شودې نشي کش کولی، چې هر څومره به یې په کاشو به شوده وکړي. د ما ډاکټرانو ویل چې دا به 3 میاشتې پورې ژوندی، 3 میاشتې بعد دا مري. هغه چې بیا ما 3 میاشتې دا 40-50 روپۍ مصرف هم بیا وکړو، چې په شخصي شفاخانو ته مې وړل، ته مې شفاخانو ته مې وړل، دا تاثیر پرې نه و. 3 میاشتې شو، 3 میاشتې بعد دا مړ شو. د دې باره کې معلومات غواړم. سمه ده. ډاکټر صاحب دی وایي چې دا کامچاک او لپچاک په دې باندې فکر کوم مخکې هم د زنګ والی و، خو یو څه لږ شان ترانې پې واچوئ ورته. ښه، دا د شونډو د خولې برخې یا د مخ برخې مګزیلو فاشیل د انومالیو تر عنوان لاندې دا مطالعه کېږي. نو دا ناروغي اصلا زیاته منشأ د بی کمپلیکس، فولیک اسید او ځینې دواګانې چې په حاملګي دوره کې میندې خوري یا ډاکټر توصیه کوي یا په خپل سر خوري. مثلا د خوب ځینې دواګانې دي، لکه خاصتا ځانګړي ډول په رسالو کې لیکي چې کلوډیاسپوکساید یو رقم ټابلیټ دي، شنه شنه ټابلیټ دي، ځینې خلک یې د خوب دپاره یا آرام دپاره. نو کېدای شي دا میندې یو ماشوم چې د هغه شونډه چاودلي تولد شي. همدارنګه کېدای شي چې د فولیک اسید، ویټامین د دې کمبود هم کېدای شي د کام چاودلی او دا ناروغۍ منځته راوړي. په ډېر مالونو کې دغه وخت کله چې ماشوم تولیدېږي د دوی مشکل تغذیه ده. اکثرا دا شفاخانو یا روغتون ته راوړل کېږي چې موږ هم ډېر شاهد یو، راځي دا ناروغان چې دا څنګه کړو. نو د دوی ښه درملنه په تر 3 میاشتو پورې عمر کې شونډه ترمیمېږي او بیا یې وروسته د کله چې د 10 کیلو وزن ته یا نظر په هغه د شفاخانې امکانات چې انستیزي امکانات څومره برابرولی شي، کېدای شي د 20 البي پورې که نه ناروغان وزن واخلي، بیا د هغې کام هم ترمیمېږي چې دلته کابل کې کېږي. ناروغان تر هر عمر کې چې تشخیص شي تداوي کېږي، عادي ډول باندې کولی شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. ډېره زیاته مننه. ډېره تشویش وړ خبره نه ده. سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب راځو د هغه ماشومان چې هغوی د قلب سوري ولري، د کورنۍ مسؤلیت څه دی د مقابل کې؟ څه رقم دوی ته تغذیه ورکړي، څه رقم دوی لپاره د تنفس کولو زمینه برابره کړي، ګرد و خاورونه څنګه وساتي، شیدې او غذایي مواد ورته په کوم شکل برابر کړي؟ نو په دې باندې خبرې وکړو. دا ښه خبره دې یاده کړه.
مخکې یو ورور زنګ وهلی چې زما 3 میاشتو نه بعد هغه ماشوم مړ شو. احتمالا داسې ناروغۍ شته دي چې که چېرته د هغې جراحي عملیات ونه شي یا دوی توان نه درلوده چې کوم ښه مرکز ته یې ویسي، نو داسې چې کله نه کله مثلا زړه یو جوف لري یا داسې کېدای شي چې د زړه رګونه د ښي اړخ چپ ته راځي، د چپ اړخ ښي اړخ ته ځي. نو دا یا هم د زړه سوري زیات دي په کمباین ډول باندې، یعنی او یا اندازه یې ډېره غټه وي، کېدای شي چې دغه سوري تداوي نه شي، نو ناروغ ډېر زر د مرګ کاندې ته بیایي. هغه هم ځکه چې ما مخکې ویل چې د دوی سږي متاثره کېږي ډېر زر او زړه د کار اولیږي. نو ډېرو ماشومانو ته مجال نه ورکوي. بېلابېل ځانګړي عملیاتونه دا لري چې په یو عمر کې مثلا 2 هفتو کې یو عملیات کېږي، مثلا کېدای شي چې په 2 هفتو نه جېږي، بیا نور ډول عملیاتونه کېږي. شاید چې یو عملیات چې د زړه تر څو کاملا تکمیل شي تداوي شاید 3 ځله عملیات شي. نو ګڼ شمېر ناروغۍ دي چې هر یو یې جدا تداوي کېږي. اوس وخت خو دغه د زړه عادي سوري په زموږ ستاسو په وطن کې هم تداوي کېږي، هغه د تداوي روانه ده د شخصي روغتونونو کې یا نیمه دولتي روغتونونو کې. ځینې مریضګان ناروغان تداوي کېږي او درملنه یې کېږي، جراحي عملیات ورته کېږي، ښه کېږي او انشاءالله چې په لنډه موده کې به نور هم افغانستان د دې نظره وده وکړي او انشاءالله دوی ناروغان به درملونه وشي. ډېره زیاته مننه صاحب، اړیکه به مو واخلو. بله سلام علیکم، ستړی مه شئ. بلې دا ناروغان چې بیا دې موضوع ته راشو، کله چې دا فامیلونه یا کورنۍ کې داسې یو ناروغ سره راځي یا ماشوم تولیدېږي چې هغه نشي کولی چې شیدې وخوري، دا به 2 لامل لري چې یا به سږو مشکل یا به د زړه مشکل یا به د دماغ. عمدتاً ډېر زیات د سږو او د زړه ناروغیو په لړ کې ماشوم نشي کولی چې تی وروي او په خپله تی نشي رودی، نو یا هم دا ډېر شینوالی پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې دا ناروغان باید هرومرو داسې یو مرکز ته چې هلته اکسیجن وي، هلته یو ډاکټر متخصص وي چې دا ناروغان ته درملنې لاندې وي، تر څو چې د دې هغه معاینات تکمیل شي. کوم ځای کې چې دوی اوسېږي کېدای شي هلته ایکو کارډیوګرافي وشي، د زړه اکسرې ورته وشي یا د صدر اکسرې ورته وشي، فلم چې ورته وایي دوی هغه ساده فلم، همدارنګه کېدای شي ګرافي واخیستل شي او نور د وینې معاینات یې کېږي چې دغه تحصیلات کوم ځای ولري هغه ورته وشي او بیا پورته د هغې نه د یو متخصص نظر واخیستل شي دې سره څه کول پکار دي تر څو د دې مریض یا د ناروغ غم وخوړل شي یا په داخل کې یا په خارج کې دوی ته ښه راهنمایي وشي یا ښه لارښوونه ورته وشي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسه ډاکټر صاحب. د اړیکه به واخلو. بلې سلام علیکم، ستړي مه شئ. اړیکه خو قطع شوه، خو ډاکټر صاحب تاسو د اکسیجن خبره وکړله او اکسیجن په لاره کې هم کارېږي بعضې د ماشومانو ته داسې د انتقال لپاره بیا څه رقم زمینه برابروي، په دې باندې به هم خبرې وکړو. د اړیکه مې واخیستله. بلې سلام علیکم، ستړي مه شئ. بلې ځینې داسې اوس امبولانسونه شته دي چې نرسان ورسره دي یا روغتیا پالان دي ورسره یا هم ډاکټران دي، کېدای شي چې ناروغ سره تر مرکز پورې کومک وکوي او دوی ته هغه ناروغان چې اکسیجن ضرورت لري په هماغه ځای کې ورته د سفر په وخت کې تطبیق کړي او هغه یو مرکز ته ورسوي. دا یو د شفاخانې نه یا د روغتون نه مخکې مرحله کې کېدای شي درانه دوستان دا په نظر کې ونیسي، ځکه چې چېرته اکسیجن تبادله په سږو کې صحیح نشي نو ډېر زر ناروغان د مرګ کندې ته باسي.
بالکل مهرباني ډاکټر صاحب دا اړیکه واخلو. بله سلام علیکم ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني پوښتنه مو هم ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ چې وخت ډېر کم ده. دا یو وخت مې دروند دی ډاکټر صاحب. ضربت چې خو دې نه ده لیدلی؟ چې مې نه دی. اوبه یا کوم بل شیخ ورکتلی نه دي؟ نه نه ډاکټر صاحب. ښه غوږ خو هم مهم موضوع ده خو ډاکټر صاحب په دې باندې بیا د غوږ پازې او ستونی ډاکټر صاحب معاینه وکړه. ځکه دې موږ تاسې ده ډاکټر صاحب څه توصیه کوي؟ لکه مخکې تاسو ډېره ښه یادونه وکړله هغه کورنۍ یا هغه سیاسرې هغه میندې چې هغوی له دایمي دواګانو څخه یا له هغو دواګانو څخه چې هغه ډاکټر صاحب سره په بې مشوري د ولادت د باردارۍ یا حاملګي په وخت کې دوی خوري، نو دې سره دې ته ورته نورې کومې توصیې چې د دغسې امراضو نه مخنیوی وشي یا د دغسې معیوبو ماشومانو د راتګ مخنیوی پکې وشي. مننه. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړله ځینې میندې دي چې تکلیف لري یا ناروغۍ لري دوی مداوم دوا خوري، نو دغه دواګانې ځینې ډېر زیات مضر دي د جنین دپاره یا د هغه ابتدایي رشیم دپاره چې هغه زیاتوالی انکشاف کوي وده کوي په دغې مور په نس کې، خاصتا په دغه اولو 3 میاشتو کې تر څو د دوی دغه فورم او تشکل جوړیږي. په دې کې ډېر ګڼ شمېر دواګانې دي چې هغه نه توصیه کېږي او د هغې باید مخنیوی وشي او دا مشوره کېدای شي چې فامیلونه په نظر کې ونیسي چې هغه میندې چې ماشوم یا حمل لري نو هغه دې د یو ولادي نسایي متخصص سره په مشوره ځینې دواګانې واخلي او یا هم همدارنګه کله چې د اعصابو ناروغۍ یا د عقلي ناروغیو ډاکټر ته ورځي هغوی ته خپله دغه ستونزه واضح کړي چې زه په دغه وخت حمل لرم، نو چې هغه ورته دوا بدله کاندي یا ورته هغه دوا ورکړي چې کمتر ضرر ولري یا هیڅ ضرر ونه لري. نو دا ډېر ضرور دی او څنګ ته دي ځینې پرهیزونه لکه دوی دوا هم خوري ځینې پرهیزونه هم کوي چې دغه ځینې پرهیزونه هم ډېر تاوان کوي ځکه چې هغه غذایي مواد چې د ودې دپاره ضرور دي لکه اوسپنه نه وي په بدن کې به هیموګلوبین کمي، هیموګلوبین چې کم شو اکسیجن به کم شي، اکسیجن چې کم شو د بدن میتابولیزم متاثر کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې ناروغۍ ځینې پرهیزونه باید چې دغه لیدونکي هم په پام کې ولري او په خپل سر د خپلو لوڼو خویندو میندو ته توصیه نه کړي او د هغوی مخنیوی ونه کړي د خوراک په هکله، او که ډېر تشویش لري باید اړوند متخصص نه خپله مشوره واخلي. بالکل ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. مهمه موضوع وه او په دې کې تاسو پوره لاسته راوړنې لرئ دا چې په افغانستان کې د دې یو ښه سنټر موږ ولرو. په دې هیله باندې تاسو دا جدوجهد او کوششونه چې کوئ په دې هکله باندې او کوم څه کړي دي د دې د خدای تاسو ته اجرونه درکړي. سلامت اوسئ. د راتګ نه مو مننه. تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته هم دا زمینه مساعده کړه تر څو وطنوال ته لا دا پیام ورسوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به دوی ته موږ ښه خدمتونه اجرا کړو. خدای دې ژوندي لره. قدرمنو معزز لیدونکو دا وه د دې اونۍ د روغتیا خپرونه. تر بلې اونۍ پورې تاسې په پاک او سپېڅلي خدای سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.